بسم الله الرحمن الرحیم. افغانانو، عزیزانو، دوستانو، علماء کرام، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد مبین چې د نظامي محکمې لخوا په 18 میاشتې بند محکوم شوی یم په چرخي زندان کې. د 14 میاشتې بند وروسته د جناب علي قادر شیخ صاحب حفظه الله او د رئیس الوزرا حفظه الله د شفقت او مهربانۍ له مخې پاتې قید راته عفو سو او فی الحال خپل کور کې هم دا نظام ټول هغه اصولي مراتب ترسره کړي دي. نظام زما عزت ده، نظام زما وقار ده، نظام زما جامه ده. که دا نظام نه وي موږ هیڅ هم نه یو. نو په هر وخت کې په هر حالت کې د خپل نظام سره یو، له خپلو مشرانو سره یو، د دوی د امر تابعداري کوو. انسان ده، کیدای شي په تېرو 20 کلونو کې موږ نه ځینې داسې خبرې سوي چې مشرانو خوښې نه وې، خوا یې پرې بده سوې وه. نو انشاءالله په آینده کې به دغه شی نه تکراریږي. الله تعالی د تاسو عزتمن او سرلوړي لري. او په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې محاکم، قاضي صاحبان د همدې دپاره دي چې د نظام د اصلاح په خاطر، د انسانانو د اصلاح په خاطر زندانونه جوړ کړي تر څو زندان ته لاړ شي. دا په دې معنا نه ده د نظام څپېړه، دا د پلار څپېړه ده، دا کوم عیب هم نه ده. او الحمدلله په تیر 14 میاشتې قید کې یا موده کې ما سره نه کوم بد برخورد سوی ده. لکه یو ورور چې یو سړی په کور کې ساتي، د پلار مینه راکول سوې، د ورور مینه راکول سوې ده، د اولاد مینه راکول سوې ده. او الحمدلله ښه ومه. د روحي حالت هم تاسو ته ښکارم چې نه کوم تغییر راغلی ده، نه کوم بیا هم د نظام تر څنګ. یو ټول افغانانو ته وایي چې له خپل نظام سره ودرېږئ. نظام زموږ حیثیت ده، زموږ وقار ده، زموږ جامه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.